ډېر خلک وایي موږ الله نه منو او د بعضې کالجونو کې یونیورسټو کې د الحاد دا خبره ډېره زیاته ده او ما ته کالج یو استاد وی چې تقریبا 80% خلک الحاد طرف ته روان لږ وبره الحاد طرف ته روان دی الحاد معنا دا ده چې لا مذهبیت طرف ته دین نه مني مذهب نه مني لکه هم سرازي او عقل کې هم سرازي مذهب کوو دا مولیان د ځانه لګیا دي د دین د ځانه دی شریعت د ځانه دی ته الحاد وایي نو دی وایي چې خدای نشته یو کس وایي چې ما د کالج مونږ د کالج کې استاد وایي چې الله نشته یې مونږ وایي چې شته نو هغه داسې یو څیز وغورځوو که الله موجود وي نو دا څیز د مال راوالي که نه نو مې تاسو ورته څه وایي بیا وایي مونږ ورته څه نه وایي مې تاسو ورته ویلې چې ولې الله ستا نوکر دی ته یو استاد ته داسې ویلی شې چې یو څیز وغورځوي استاد ته وایي چې دا راواله ویلی شي ورته چې یو څو چکې در باندې تنبی که نه الله به ستا نوکر وي چې ته به ورته څه وایې نو بس دا راواله بس دا به رالي مې هغه څه دلیل وی وی هغه دا دلیل وی چې بس الله په نظر نه راځي بس نشته نو مې تاسو ورته څه وایي هغه چې یو ملګری پسې پاسېده چې د عقل هم په نظر نه راځي ستا د عقل موږ ته په نظر نه راځي ستا عقل په نظر نه راځي لہذا تا کې عقل نشته قمقل یې که نه چې قمقل یې بیا ته زموږ استادي څنګه کې ته بیا موږ ته څنګه چل خیر روح د انسان دی روح د انسان په بدن کې روح شته که نشته روح په نظر راځي سړی ژوندي ټیک ټاکي هلکه مړ شو څه شی ته ووته داسې څه ښکاري په نظر چې د ده نه څه ووتل او لاړه او بس دی چې کوم دی مړ شو روح څه ته وایي روح په نظر راځي نه راځي نو له روح په انسان کې نشته څه ګرځي را ګرځي ټوپونه وایي منډې وایي خوراک کوي اسکاک کوي دی وایي چې روح پکې څه شی د لاړ چې اوس کې روح نشته روح هم په نظر نه راځي عقل هم په نظر نه راځي نو بیا خو سړی دا هم وایي چې انسان کې عقل نشته بیا خو داسې هم وایي انسان کې روح نشته بیا خو داسې هم وایي وی فرشته موږ نه منو ځکه په نظر نه راځي مې یو سړی هغه روژې به نه نیولې او چې ماښام روژه ماتې ټیم به شو نو ټول نه مخکې پرلت باغه والا ناست و مخې ته چا ورته وایي چې هلکه د روژې نه نیسې او بیا روژه ماتې د ښه په وخت حاضري کوې هغې ولې زه څه کافر ښکارم الله وایي چې روژه نیسه او بیا ماتوه نو یو حکم باندې تاسو عمل کړ دی بل باندې به زه کوم کړم چې څوک موږ د خپل طبیعت مطابق موږ د شریعت مطابق نه طبیعت که زموږ اقتدار ته پکې نقصان رسي نو بیا شریعت نه مانو که زموږ سود او زیان ته پکې نقصان رسي بیا شریعت نه مانو او که نه زموږ ته پکې فایده رسي نو بیا مانو تاسې دا که نه ده لکه د دل د سړي د مرض تشخیص به څوک کوي د بدن د مرض ډاکټر داسې ده که نه ده د کور نقشه به دله څوک جوړوي انجینر چېرته چا ډاکټر ته دا ویلي چې تا ما ته دا نسخه ولې ولیکله هغه وایي چې هلکه دا دونه زمانه ما سبق ویلی که تا ویلی دی دا لکونه روپۍ ما لګولي دی که تا لګولي زه وځه کلینک نه به ایستي که نه او دین کې هر سړی وایي دا چیز جائز دی دا ناجائز دی په جماعت کې سیاست ناجائز دی مې دا جائز ناجائز به ته زه وایم که ته به یې راته وایې دا خبر د عالم وایي څنګه چې نه ډاکټر د بیمارۍ تشخیص ډاکټر کوي دا خو زه نشم کولی چې زه ډاکټر ته وایم چې هلکه تا ولې دا لیکنه ده ورته ویلی شم نشم ویلی نو ډاکټر به ما ته ولې وایي چې ته داسې د دین مسله دې اوسې ولې بیان کړی ډاکټر ما ته ویلی شي بیا په کار چې هغه ما ته نه وایي ډاکټر باندې موږ اعتراض نه کوو او چې مولوي صاحب نو بیا هر یو چې کوم دی یا د دین خبرې نو بیا هر یو سړی مفتي دا جایز دی او دا ناجایز دی او دا پکې جایز دی لہذا دا ټول د عقل خبرې دي د دغه خبرې دي د پوهې خبرې دي په دین کې موږ په عالم پسې روان یو د دنیا په بیمار شو ډاکټر له منډې وکنه وو فیسونه ورکو دغه موږ کوو دیني خبر راغله بیا به عالم پسې ځو
عالم نه مزان پوهه کو چې آیا دا کار ز کوما دا جایز دي کرا جایز دي عالمان پسې لاړ شم کبل جا پسې لاړ شم سو کما دین سوي شریعت سوي قرآن سوي بیا به د عالم منو کو نه بولو دا یو چیز خپل ماهري خپل ایکسپرټ دی دا یو چیز دا ایکسپرټ نه بلا تاسو کې بل نه خبره اور یو کون سره خلک وی دوزل خان دي یو ځل خبره باندې پوه نه شو خلکو سره خان دي دویم ځل چې په زور وته وې نو پوه شي نو بیا دوباره خان دي نو وګونه کار نه کوي کله کار کوي کله نه کوي عالم بوتوي چې سندره حلال رندې په وخت کې بداو لګي چې سمسره حلال ده دې به سمسره راکي وګونه خطا کی سترګم خطا کی لہذا دا موږ له پورا پوهه نشي حاصلوي چې موږ له کامیابی راکړي